نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکې باندې کېنول د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ وخې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنگ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته او د شا غاړي د غونډکۍ غاړي دشمن راوخی جو حمله ونه کی نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یئ دین به راکوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې بکې د یو تن بوته بل دای طرف راوته 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو بجنګو 25 کسان دا غي نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده کنه نو داغي چې کمی خزي د ځان سره راوستي وي هغه په ګډا شروع کړه او سندري شروع کړي ګډای شروع کړه سندري ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کم سرداران مردار شوی هغه ورته رايدول شروع کړو چې تاسو نه پلان کې وجل دي تاسو نه پلان کې وجل دي تاسو نه پلان کې وجل دي نن ایزوانانو تاسو را رسیدلې داغي بدله باخلای په دې سندرو کې ورته د خزو د جذبه روچته ولا دوی دومره په جوش کې راوستو د شرابي چې راوړي هغه په سرونو راواړ او شرابي اوسکن او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پوری چې مسلمانانو فتح ومنتله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بل تخته څوک یو غرته منډه وخه څوک بل غرته منډه وخه کافر په تیښته شو او تختیدل یو صحابي وي د بخاری شریف حدیث مبارک دی وای ما د کافرو خزي په خپل سترګو ولیدي چې په دې غونډۍ باندې روانې وي او د خپل د پنځيبونه ښکارېدل په منډه تختیدلې او دا توري به کافر ورتاول او غریب ورتاول د بدن نه بيستي ځکه چې بدن درونی سره منډه نشواله کنه نو زغره به د بدن نه ورتا وکړه چې کوم تور هغه به ورتا وکړه چې دار سره نه چې په منډه وزم ځانو باسمه ناغتوري ازغری ورزول او منډه وخلی کافر او تختیدل کافر شکست او خوړو چې او خوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت راټولو نو د خپل توري او نيزي سیټ تکي خو دي او چې د چا سره سورلی واغې هم سیټ ته اوتړله سورلو نه راکوشو سورلې سیټ ته اوتړلې زغریم لري کړلې یعنی اصلاحيار سي سیټ تکي خو د مال غنیمت راټول کو چې دا غینه کې توري پاتې شي زغری پاتې شي سامان دي پاتې شي چې دا راټول کې مسلمانانو د پاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډه کې چې نبی عليه السلام 50 کس کې نور کنه دغه په منځ کې اختلاف شروع شو داغه په منځ کې اختلاف شروع شو سوي خطه کوزيګو او سوي نه کوزيګو اوس کوم کسان چې وای نه کوزيګو عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ امیر هغه ورته زه خو نه کوزيګم ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې تر رسول درته ما نه ویل خطبه نه را کوزيګم زه خو نه کوزيګم هغه نور کسان او ته ټیک دا نبی علیہ السلام فرمایلی چې خطبه نه را کوزيګي خو در قیامت پورې خو نه ویل کنه چې دلته بناسي جنگ ختم شو اوس موږ خود ته همیشه د پاره نه وناس کنه چې جنگ ختم شو چې خطه کو شو چې د مسلمانانو سره امداد کومال غنیمت راټول کو موږ بدل ته واځي اسیناسیو د مسلمانانو په منځ کې سره راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو سالوي ختنه راکو شو د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ صرف الله ستاره پاتې شو دغه لس کسان نه کسان په ټول لس سره د عبد الله ابن جبیر رحمه الله کسان په غونډه کې پاتې شو او صلیح کنه تراکو شو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د مخ کې نه د غونډه کې په تلاش کې وو چې زه به حمله کوم د شا غاړي به ورزم په دې ځای باندې ددرې پیری مخ کې حمله کړې و خو دې 50 کسانو دې په دې بری غاړي غشي شروع کړو دې اوچت ناستو هغه په پسپا شو به تختیدل چې وای قتل چې غونډه کې خوشه د کسان په لګ ناشتي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دغه ټیم کې مسلمان شوی نه دی د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم د ځان سره هغه لخر روان کو
او راو خطل چې دوی او قتل چې خالد بن ولید را روان دي نو دوی چې بر را رسی را پسی نو مونږ بیا لستانه مونږ به او شهیدان بکی خکته مسلمانان خو نه خبر دي دوی پسی ورکو شو دا مسلمانان پسی وړاندې ورکو شو دا لستانه چې ورکو شو هغه پاسونو مقابله لګ وکړه خو دغه لس وړه کسان شهیدان کړو دغه لس کسان شهیدان شول مسلمانانو او خالد بن ولید په دغه غونډه کې باندې راوړیدو چې راوړ د اوس مسلمانان د ځان خبر نه دي مال غنیمت راټولې او د دې غاړې په د حمله وکړه چې و حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو پلاس کی تور نشتا نیزه نشتا اصغر ایخی دا سورلی سیٹ تا ودرولی دی ټیټ دی مال غنیمت راټولې د پاسه په حمله رااله چې حمله رااله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره وار شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې وو کسان د مهاجرو او وو کسان چې د انصارو 14 کسان صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پاتې شو نو ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواته ولاړو غشه چې براته بو تخپل لاس نه و چې غشه براته بو تخپل لاس نه و حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ شل شو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پکې ډایرک ورته خپل سینه خو کړ خپل سینه غشه وکړ دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی رسول الله مشابه هو په شکل صورت کې دی یو شانو د نبی رسول الله سره شکل میلاوي د داسي نو چې د حمله کوله په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کنه نو دور خپل سینه اخو کړ مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ شهید شو بل یو کافرو د اغنم عبد الله بن قمیه دو قتل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دور سوک نشته دی دا یو پهلوان عبد الله ابن قمیه د په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک حمله وکړه کنه نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو پیغور وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیہ السلام گزار وکړه نبی اسلام د مخ مبارک زخمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کې خیری وکړي الله دې برباد کا الله دې تباہ کا دا خیری ورته وکړي په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو ما درته دا شکل د نبی علیہ السلام سره میلاوي دو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیہ السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چغه د کافر والا کنه شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چغه والا وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چغه والا چې مسلمانانو په وګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې تور وزمه کې تورتا وشو د چا سره چې نیزه وزمه کې ته وشتله موږ سره جنگیږو موږ د نبی اسلام د پاره جنگیدو چې هغه نشته نو موږ جنگ سره کوو د صحابه کرام لاسونو پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی رسول الله والسلام د مخکنی غاخونه مبارک هم شهیدان شو دا رباعي غاخونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی اسلام د غاخونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی رسول الله چې کوم ټوپۍ په سر واغه خور د وسپنې ټوپۍ دا ګټ په گزار سره داغه کړی د نبی رسول الله په مخ مبارک کې نه وته د نبی رسول الله والسلام د مخ مبارک نوینه بيدا دومره وینه د نبی رسول الله والسلام نه وبیدل کنه چې نبی رسول الله والسلام بیا داسې قدم نشو اغسته نو علی رضی الله تعالی عنہ یو بل صحابي وسره طلحه رضی الله تعالی عنہ هغه ته وی ما دې ګټ له ګوچت کوي ما له ګوچت کوي دې ګټ ته د نبی رسول الله والسلام د اوچتېدو دوه مقصد یو خدا چې د خپل ملګرو ته आवाज وکم چې ما خواله راشي دي چیرته روان دي او دوی دا مقصد چې زه د خپل ملګرو باندې نظر واچوم چې دي چیرته تللی دي چیرته لاړو او دوی د خپل ملګری وینه ما هم نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګټ نشه کې اوچته دي کنه نو طلحه رضی الله تعالی عنہ تاسو ملاټي ډکلې دا الله پاک پیغمبر زما په ملاخ پکې ده دا په ملا نبی رسول الله خپل کې خدا دې ګټ شو نبی رسول الله والسلام طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایلی او جبه ځان له جنت واجب کونو
ځان له د جنتو طلحه جنت د پاره ستا د پاره واجب شو ستا د پاره جنت. او نبی اسلام چې د ګټ ته داسې پورته شو کنه غیر چاپېره وکتل نو आवाज وکړو الی عباد الله اې د الله بندگان چیرته روانې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله اې د الله بندگانو ما خوا ته راشئ. چې د صحابه کرامو دا आवाज تر غوږو شو کنه نو ټول صحابه کرام رامن دکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو رااله ټول نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر اغون شو غیر چا پیر ولا رااله خو تر رسیدله. پدې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سمرګری دي او دا आवाज هم خور شوی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو आवाज وکړو وی افل قوم محمد په دې قوم کې محمد شته ژوند دی کو نه مړ دی افل قوم محمد په تاسو کې محمد شته. نبی علیہ السلام جواب به نه ورکوي جواب با ابو سفیان دا आवाज درې پیری وکړو جواب ورته میلاو بیا आवाज وکړو وی افل قوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابو بکر شته دی درې پیری دا आवाज وکړو نبی علیہ السلام جواب با نه ورکوي. چې په درېمه پیره आवाज وکړو وی افل قوم ابن الخطاب پتا څه کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا आवाज درو ک نبی رسول الله جواب با نه ورکوي. نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافر وتا وی دا خو چې आवाज را نه نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړ دي دا درې واړه سدي محمد ابو بکر عمر دا درې واړه مړ دي. ابو سفیان دا आवाज کو کافر وتا عمر رضی الله تعالی ټینګ نشو چې دا आवाज واوریدو وی اے د الله دشمن دا درې واړه الله ستاسو د غم د پاره ساتلی دي اے د الله دشمنه دا درې واړه الله ستاسو د غم د پاره ساتلی دي درې واړه ژوند دي درې واړه ژوند دي. بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنہ صدر توام نه وبس بسوای نه خو لګ ما خواله راشه لګ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنہ خواله لاړو اداره ته وای چې نبی علیہ السلام ژوند دی کنه د تاسو پیغمبر ژوند دی کنه دی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي الحمدلله ژوند دی ژوند دی. وی دا عبد الله ابن قمیه نه مستا په خله یقین ډیر دی ځکه هغه وی چې موږ محمد قتل کړی دی خدا په خله می دومره یقین نشته او ستا په خله می یقین نو بس دی ژوند دی بیا. او بیا ابو سفیان یو چغه والا وی اغلو حبول دا حبول د دویو بوتو دغه بندگی به کوله او په جنگ کې به دغه مدد غوښتو. نو ابو سفیان आवाज وکړ اغلو حبول زنده باد. نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر وس جواب ورکا اوس جوابو نو عمر رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي عمر وایا چې الله اعلى واجل الله لوی دی دی وی اولو حبول تورته الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه ویلن العزى ولا عزى لكم زمون عزى خدای دې نستاسو عزى خدای نشته دا غزا د یو بوت دا بندگی وکوله زمون د پاره غزا د زمون مدد کوي نو تاسو غزا نبی رسول الله عمر ته وز عمر جواب ورک کنه سو مد الله پاک پیغمبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم الله زمون مولا او زمون دوست او تاسو الله دوست نشتا جواب ورکا. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی رسول الله صحابه کرامو ته आवाज وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافر شکست مونته کافر چې کوم راغلی هغه تختیدل لار میدان خوشی پاتې شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي ټیک شو او داوی نه پیرا بېږي. یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک چې کموینه را روانه کنه هغه په جبه وساتله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه کموینه پیدا سنان ابن مالک هغه په جبه باندې ساتله. اوس اصل کې بيدون کې وینه چې دا خو پلیته ده کنه بيدون کې وینه پلیته ده دی خپل جایز نه دي
خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارک او د نبی علیہ السلام وینه مبارک فلیت نعوذ بالله نه دا پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک په پرېجبه سټو وینه زمکه ته نه پرې خودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه زمکه ته لاړ نشي نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي و اے سنانا الله ستاسو لپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نوځي تا ځان د لپاره جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شهادت خبر خور شوی کنه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه ورا منډې وخلې عائشه بیبي را منډه وخی فاطمه رضی الله تعالی را منډه وی ام سلیم رضی الله تعالی د مسلمانانو څومره بیبيان چې د غیر منډه وخی را روان دي چې کله احد ته ورسېدي کنه احد ته عائشه بیبي ډایرک دا مشکل راواغستو او زیو د اوبو ډکې او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغه ته په خلو کې اړوي بوله ورکي په مسلمانانو باندې وو فاطمه رضی الله تعالی چې راغه د نبی رسول الله سلام مخ مبارک ته په وینو وکتل کنه علي پاسه وبره زما د بابا مخ ته ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ور سره وو هغه د ابو ډکیو فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی نبی صلی الله علیه وسلم ته ناصر پر مخ مبارک له با چي داسي خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یو چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی فاصله زری هغه وسېزله هغه وسېزله د هغې ګرمه ایره راواغسته او د نبي اسلام په زخمونو کېښوده اوس هم چې کله د زخم وینه نه ودرې که نه نو اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېدي وي چې وینه ودرې نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مخ مبارک کې چې کوم هغه کړی وي صحابه کرام په لګیا دي هغه ته په څه طریقه وباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی اسلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کی یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبید ابن جراح رضی الله تعالی عبید ابن جراح رضی الله تعالی راغی صحابه کرام ته وویل دا خدمت په ما باندې فرېده د نبی صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک نه دا کړی استل دا خدمت ما ته فرېدی عبید ابن جراح رضی الله تعالی خدا سي خله واچول دي کړو ته دې کړی ته خله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړی د نبی اسلام مخ مبارک له ورغلی وه چې هغه دوه مبارکه د عبید ابن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو ته بهر حال هغه کړی د نبی اسلام د مخ مبارک نه راویستل شو بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه و د نبی رسول الله سره کنه یو زنانه و داغي نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و ما چې درته وسوي کنه دا د نبی اسلام هم شکل صحابي و نو دې دغه غزوه احد کې شهید شو ته دا بیبي را روانه ده نو په لار کې ورته چاوي وی پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون دې مرته چا خبرو چې لګه مخ کې رااله کنه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لګه مخ کې رااله نو چا ورته خبر ورکو وستا خاون مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لګه کېناستو ډېر زیات و جړل ډېر یو جړل یو دا غم خو د برداشت نه بار دی ما خوی چې پلار می شهید شو رور می شهید شو ماما می شهید شو دا غم می بر سره خاون اوچتای ځکه خاون هغه خاون دی کنه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي کنه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پې ډاډه خاون هغه خاون دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې د خپل تکلیف دی خاون ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې اخر کې ته ویل شي خاون دې شهید شو دا کې ناستا ویره دا غم خو اوس د برداشت بار دی چې خاون ملاله نو زه به د خپل غم د چا سره شریکوم وای جړل خو بیا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو ژوندې دی کنه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندې دی دی ویل الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبی علیہ السلام ژوندې دی
دې کې بل زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها، دا په لار را روانه ده، چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی، دی وی الحمدلله الحمدلله. بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی، دی بیا وی الحمدلله. وی زوی دې شهید شوی دی، وی الحمدلله ثم الحمدلله. خدا راته ووایه چې نبی علیہ السلام څنګه دی؟ نو چا ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ژوندی دی. وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه، زما زړه ته تسلي نه راځي، ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی. ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وښیه. نو چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بوسته شو، مخامخ ورته ودرېده، وی د الله پاک پیغمبر چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا د زنانو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مینه محبت و. په دې غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنہ ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلو چې حمزه رضی الله تعالی عنہ دا غي تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و، چې کوم ته هندي ویلو ویتا کو دې شهید کو، ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و. وی کو دا حمزه ته مړ کو، زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي. نو دې حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینم کې په نیزه باندې و شهید کو. نو دا هنده چې رااله کنه حمزه رضی الله تعالی ولیدو، نو چاړه راواغستله، چاړه راواغسته، داغه نه دا پوزه مبارکه کټ کړه، وګونه ته کټ کړو، شونډې ته کټ کړې، او دا سینه حمزه رضی الله تعالی اوشله ولا، او دا اینه ته راوستله، او دا سی چکونه په لګول، چکونه د دې په خوله کې هغه وان خطه ډیر اتکولم نشونه تیر کړه، تیر کړه دا. او بیا یو تار وی مال راوړی، تار راوړو، او دا اعضا دای په تار کې وبینول، او غاړې ته ورواچوله، په ګډا شروع شوه، ګډېدله، نن زما ارمان پوره شو. نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بې دردۍ سره شهید شو، ډېر په بې دردۍ سره. نو د ده خور را روانه وه صفیه رضی الله تعالی عنها. نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زبیره مور دې منه که چې رور له ګورې را نه شي، مور دې منه که رور له را نه شي، ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی. صفیه منه که چې را نه شي. نو زبیر رضی الله تعالی لاړو، مور ته یې مورې مخکې به نه ځي. نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې وسیټ ته ورته وکړئ، لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ، ما ته مې خپل رور وښیئ، ما ته خپل رور حمزه وښیئ. دی سیټ ته ووو چې ورته یې کتل، نو ده ورته شا غاړې واز وکړو، وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ. صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده، وی ښه، وی لاړ شه زما وراره ته وایه، زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي، هغې ته پته ده، خو زه خپل رور لیدل غواړم، زه جړاګانې نه کوم. وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته راغی، زبیر رضی الله عنه زما مور اجازت غواړي، هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل صفیې ته وایه چې راشه. چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله، او داسې ګیر چاپېره وکتل، او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني، دا به چغې وایي، دا به جړا کوي، دا به فریاد کوي. وی زه چغې او فریاد نه کوم، زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو، زه پې فخر کوم، زه جړا نه کوم. نبی علیہ السلام چې راغی، داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه، نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې. دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدم، او دا مارغان دې وتښتئ، او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي او الله په دربار کې ودرېږي. خو څه وکړمه، زما ترور صفیه به خفه شي، ستا د خور فکر نه راځي، هغه به خفه شي، نو زه کرې دفن کومه. او په جړا شو نبی علیہ السلام، زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی، ډېر زیات ظلم شوی دی. صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې. دو صحابه کرام دي، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عبد الله بن جحش رضی الله عنهم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي په دې غزوه احد کې د عبد الله بن جحش رضی الله عنه په سره ما ته چې د فارشته یو خبره کو،
موږ سیټ ته لاړو د عبد الله ابن جحش ماته وی چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وای ښه ما ورته وی چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد ابن ابي وقاص وی ما دعا غوښتله ما وی چې الله چې سار شي که نه ما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ته واخلم او راشم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین آمین اوس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایم ما وی چې ښه عبدالله ابن جحش وی چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي زه شهید شم ما وی چې آمین وی چې سار شو چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتې ګزارونه په یو بل کوي اخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو صحابه کرام داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله دومره محبت ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل اوس کوم باقي صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته مسلمانانو شکست نه دی مونځته شکست کافرو مونځته دی ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونته میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونته دی میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي د مسلمانانو نه مړي د مسلمانانو نه زیات شوي نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل قبرونه وکنئ نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو نو نبی علیه السلام وفرمایل دوه درې په یو ځای دفن کوئ دوه درې یو ځای دفن کوئ دارنګي دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړ کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام نبی رسول الله فرمایل قبرونه کنه درې څلور په کې دفن کوي دا الله پاک پیغمبر کفن نشته دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنا چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغسته بل جوړه به بیا نه واغسته دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو دنه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي ده به داسې خوشبو لګوله خو مکه مکرمه کې هر سفر خو د مدینه منورې ته هجرت وکړو چې راغی بیا سره هیڅ نو نو چې غزوه احد کې دی شهید شو کنه او د الله شروړ شو نبی رسول الله صلی الله ته مخې ته کېښود شو د نبی رسول الله د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به دوباره نه استعمالوله د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی اوس څه مسله ده ورته د الله پاک پیغمبر کفن نشته دی نو پدې کې یو وړکې غونډه صادر راوړلې شو نو چې هغه په خور شو نو چې ساري ولا پټو خپې ښکارې دي چې خپې ولا پټولې نو ساري ښکارې دو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل سر ولا پټ کا په خپو ولا واخه واچوي حمزه رضی الله تعالی عنہ خور دو کپنونه راوړو دو صادرې راوړي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایل زما تر په دوه صادرو کې کفن مور کوي ولې دا نور شهیدان چي دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر دو صادر دی غټ یو وړکې دی نو صادر د چا حمزه رضی الله تعالی عنہ خوري راوړي کنه خو نبی اسلام کې دومره انصاف وي خسنه واچوي
خسنه واچوي نو چې خسنه واچوي نو په خسنه کې د حمزه رضی الله تعالی عنہ وړو کې صادر راوخته هغه ډبل شهید راوخته نو چې وړو کې صادر په حمزه رضی الله تعالی عنہ خور شو وی د الله پاک پیغمبر سو کو چې سر پټو خپېخ کار کوي چې خپې پټو سر کار کوي سو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی سر ولا پټ ک پختو ولا واخه واچوي نو نبی علیہ السلام ترتم داسې کپن نصیب شوی دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل درې سلور تنه په یو لحد کې گدی د الله پاک پیغمبر قبلی طرف ته کم یو دو نبی علیہ السلام فرمایل چاته چې زیاته حصہ د قران یادای هغه لوم به قبلی طرف ته گدی چاته چې د قران حصہ زیاته یاد او تاسو ته پته ده هغه قبلی ته لوم به گدی بیا پسې بل دی بیا پسې بل دی د کوم د حافظ قران فضیلت ته په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو غرض می دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج عمره لبوزي ټول مونږ غزوه احد مقام ته هر مسلمان زی بیا الته چې لاړ شي کنه د هغه شهیدانو د هغه مقبرې نه جنت او ده جنت ته او ده زه د غیر چاپیره د وزله ګرځېدلې ما دلته کې د نبی رسول الله والسلام چې غونډکې ته ختم کنه په غونډکې ودرې د مداسي او چې هم کتل د مسجد نبوي تاریخ کاری دی مخامخو دا خدای عائشه بی کور دی کنه نو مچ دلته په مسلمانانو دا قیامت راغلی دلته په مسلمانانو په بیبيانو ستېریدل بهر حال دغه دا مسلمانان ډیر په بے دردۍ سره شهیدان شو غرض می دا کو مقصد می دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی دې لپاره چې خپل پلار قربان کړی دی جابر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو نو جابر رضی الله تعالی ډیر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل جابر څه وجه دی ډیر ورځونه داسې پریشان نه ځان تیارې څه وجه ده هغه ته د الله پاک پیغمبره په غزوه احد کې پلار شهید شو یو خو هغه غم دی بل د کور ټول ذمہواری مې په دې وګور راغلی ده ټول ذمہواری مې په دې وګور راغلی یو بل ته مې د پلار غم خپه کوي بل ته د کور ذمہواری دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو جابر ته ولي خپه کېږي ستا پلار عبد الله چې کوم دی کنه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړي براه راست د الله سره هیڅ خبرې نه کړي ستا پلار سره براه راست خبرې وکړي نو الله دې تاسو کو عبد الله سړي په ارمان دی نو استا پلار عبد الله ورته وویل چې الله په ظلم ارمان دار چې وزل می ژوندې ک چې دوباره بیا شهید شمه ژوندې مې ک چې غزا وکم چې بیا شهید شم یا الله تبارک وتعالى ورته فرمایي چې دنیا ته دوباره تل نشته ده کنه بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته ده الله حنزله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو د وختونه وبساسي نبی اسلام مخ ته کې غوډه چې وختې لاندې دی وبته نساسي نو نبی اسلام فرمایل وزه ګورم چې حنزله رضی الله تعالی فرشتي غسل ورکي دا ولې څه چلې نور هم ډیر صحابه کرام دی ولې فرشتي غسل نه ورکي بلغه فرشتي غسل ورکي ځکه دی وختونه وبساسي کور کې له بیبي نه تاسو کو وی حنزله ستانه څنګه تلو بیبي وی دا زمونږ د واده ډومبې شپه دا زمونږ د واده ډومبې شپه د ما سره په کمره کې وو مونږ خپل تعلق قائم کو د خزې د خاون چې کوم تعلقي د د غوګونو دا आवाज راغی چې د نبی رسول الله ملګری جهان نه لهړو وی د کمرې نه منډې کړې وته ده په حالت د جنابت کې تل ولامبریم نو نه شانته وته ده نبی رسول الله او فرمایي زګه ول پرشتي غسل ورکي کنه د دې وجه هغه غسیل الملائکه ویل شي غسیل الملائکه فرشتو ورته غسل ورکړي دي چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ډومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کیږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شو زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس کې زما پیغمبر څنګه دی دی پیغمبر د پاره داسې قرباني ورکړي شوې دي نن امت قرباني ورکول شي نن زاغ زنانه چې هغه په پلار رور ماما قربان کړو په نبی رسول الله زاغ زنانه ته هم ته پرده وکا وې دا ما سره ظلم کې ما ته وې چې پرده وکا وې زما ازادي اخلي زور ته هم ته आवाज کوي چې زه د فاطمه لور یم فاطمه وی زما جنازه د شپې اوچته کوي
زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته وکړي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم د ایمان د اسلام دپاره صحابه کرام څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ډېره مه خورئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي دا هسې خبرې دي کاش چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خپه په دې شو شپې له تازه جامد کړی وي سار له مړي کفن کې مخ پروت وي ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتي وایي د رسول الله امتي ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوت دا کوي د رسول الله امتي منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندګي په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي داسې بیانات او واقعات اورېدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې عبرتناکې ویډیوګانې ستاسو مخې راځي خپلو ملګرو سره یې د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله هم لیکئ والسلام